नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़मा इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो, परुनी दर्स के हदीस मुबारक ज़िक्र शो چې د هغې نه معلومیږي چې حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور نه مخکې د حجاز یو فاجر او ظالم حکمران، چونکې هغه به د حضرت امام مهدي علیه السلام د شخصیت نه په یره کې، نو د دې یرې د وجې نه به په دې د سوچ باندې چې د حضرت امام مهدي علیه السلام ظهور ونشي، نو حضرات اهل بیت به د هغه د لاسه په ظلم ستم کې او په قید و بند صحبتونو کې به مبتلا کېږي. نو د حدیثو په روشنایي کې چې دی نو هغه دا ذکر شوه چې حضرت امام مهدي علیه السلام شخصیت د ظهور نه مخکې چې دی نو هغه به د دغه بادشاه د ظالم او فاجر بادشاه نه تختی او الله پاک په د حفاظت کې. هم په دغه باره کې نن بل حدیث ذکر کېږي. د حضرت ابو رومان نه روایت دی چې نعیم ابن حماد په کتاب الفتن کې روایت نقل کړی دی. عن ابي رومان قال: يبعث بجيش إلى المدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل من بني هاشم رجال ونساء، فعند ذلك يهرب المهدي والمنصور من المدينة إلى مكة فيبعث في طلبهما وقد لحقا بحرم الله أمنه. د حدیث مبارک نه دا معلومیږي چې یو لشکر به مدینه منورې ته ولېږلی شي، چې هلته کې به د نبی علیه الصلاة والسلام اهل بیت چې څومره مومئ نو بس دی گرفتاروئ. دغه لشکر ته به دا حکم وي چې اهل بیت حضرات مومئ نو گرفتاروئ، او د بنو هاشم سړي او ښځې قتلوئ. په دې دوران کې به حضرت امام مهدي علیه السلام او د ملګری منصور دی به موقع عمومي چې د مدینې نه به د مکې ته وتښتي. نو د دې خلاف د گرفتارۍ حکم به هم جاری شوی، مګر دا حضرات په د الله تعالی په حرم کې، الله تعالی په حرم کې، په حرم امین کې پناه چې دی نو واخلي. دا روایت د نعیم ابن حماد په کتاب الفتن کې ذکر کړی. زما عزتمندو، د حدیث مبارک نه دا خبره معلومیږي څرنګه چې مخکې درس کې دا خبره تیره شوه چې د ظالم او فاجر فاسق ظالم حکمران د حجاز د هغه د لاسه به حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور نه مخکې په تکلیف کې د قید و بند په صحبتونو کې وي، بلکې د حضرت امام مهدي علیه السلام اهل عیال او اهل بیت حضرات څومره چې هم داسې افراد چې په هغې باندې د دې دغه راتلی شي چې یا د نوم محمد دی یا د پلار نوم محمد دی او د تعلق د یمن سره دی، نو داسې په نوم محمد چې چونکې د دې سره به دا یری چې یاره دا چېرته امام مهدي دی، نو محمد نوم والا چې څوک دی یا د اهل بیتو سره تعلق دی، نو هغه به د دې ظالم جابر فاسق حکمران چې د حکومت په بلاد الحرمین باندې په حجاز باندې وي،
د هغې نه به امام مهدي علیه السلام په تکلیف کې. دا حضور صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې دا حالات بیان کړي دي چې په آینده زمانه کې د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور زمانه چې رانږدې شي، نو داسې یو ظالم او جابر بادشاه هغه به دا قسم حرکتونه کوي او امام مهدي علیه السلام سره بعد هغه ملګری هم چې 13 حدیث مبارک کې دغه نوم په حدیث مبارک کې بیس ښودلی شي او په دې حدیث کې دغه نوم منصور ذکر شو او د امام مهدي علیه السلام دغه ملګری دا به دغه ظالم جابر فاسق حکمران د لاسه قتلیږي، لکه د هغې د قتل دا قضیه چې ده نو دا د حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه یو حدیث مبارک دی، په هغې کې ذکر شوی عن عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه قال اذا قتل النفس الزكية واخوه يقتل بمكة زيعة هذا مناد من السماء ان اميركم فلان وذلك المهدي الذي يملأ الارض حقا وعدلا. دې باره کې یو بل حدیث مبارک مشته دی چې د حضرت ابو جعفر رحمه الله نه روایت دی چې کله سفیانی ته د نفس زکیه د قتل اطلاع میلاو شي، هغه نفس زکیه چې د هغه د گرفتارۍ په باره کې سفیانی خط لیکلی. سفیانی شاید چې دا دغه بادشاه دی، دغه ظالم فاجر او حکمران دی د حجاز چې هغه د حضرت امام مهدي علیه السلام د ظهور نه په یره کې دی. نو څرنګه چې مخکې حدیث کې ذکر شو چې دی به د حضرت امام مهدي علیه السلام نه په یره کې او اهل بیت حضرات به د ده د لاسه په ظلم و ستم کې، نه د امام مهدي علیه السلام او د ده ملګری چې کله د دې ظالم بادشاه نه وتښتي د مدینې نه مکې ته لاړ شي، نو دا سفیاني بادشاه به چې دی نو د مکې ګورنر ته خط ولیکي چې یاره دا کسان گرفتار کړي. نو په دغه وخت کې به عام مسلمانان ته موقع میلاو شي دی به چې دی نو وتښتي. خو دې احادیث مبارکو کې د حضرت امام مهدي علیه السلام د دې ملګري نوم چې دی نو په یو حدیث کې مبیز ذکر شوی دی او بلکې منصور ذکر شوی دی او دا د حضرت امام مهدي علیه السلام چې دی نو ملګری دی، یو دیني ورور دی او د حضرت امام مهدي علیه السلام سره محبت کوونکی دی. نفس زکیه چې قتل کوم حدیث کې راغلی دی چې را کله نفس زکیه چې دا قتل شي نو دا به د حضرت امام مهدي علیه السلام دغه ملګری علماو د دې دا مراد اخیستی دی چې بطور احتمال، یعنی احتمال د دې خبرې شته دی چې د نفس زکیه نه مراد د حضرت امام مهدي علیه السلام دغه دینی رور د امام مهدي علیه السلام سره محبت کوونکی دغه تی مراد دی او که دا تی مراد نشي نو نور تشریحات چې دی نه هم په دې باره کې شوي دي، لکه نن سبا مونږ وګورو په دې غزه کې فلسطین کې ماشومان قتلیږي، زنانه بې ګناه قتلیږي، په تمامه دنیا کې د مسلمان وینه چې دی نو دا بې ځایه او بې ګناه بې وجې چې دی نو تویږي، دا ته هم مراد کېدی شي نفس زکیه چې د نفس زکیه په قتل باندې به الله تعالی غوسه شي. دې باره کې حدیث مبارک چې ذکر شو نو دی کې ضیاعتن لفظ راغی، بعضې احادیثو کې غیلتن تذکره راغلی ده،
یو بل حدیث مبارک ته د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چې دنه نقل شوی دی. هم په نعیم ابن حماد په کتاب الفتن کې ذکر کړی دی چې یو لشکر به مدینې ته ولېږلی شي او دې ته به دا حکم وي چې آل محمد چې څوک مومئ بس دی گرفتار وای. بحار الانوار کتاب کې حضرت امام باقر رحمه الله نه یو روایت نقل شوی دی چې کله د حضرت امام مهدی علیه السلام او هغه د ملګري د گرفتارۍ حکم وشي، دا بادشاه د هغې د دې د گرفتارولو حکم وکړي، نو په دغه وخت کې به حضرت امام مهدی علیه السلام او د هغه ملګری منصور دی تبا خدای پاک یو موقع ورکړي، دی به وتښتي او بیا به د آل محمد واړه لوی ښځې نر ټول په ټوله چې دی دا ګرفتار شي چې دې ته به هېڅ چا ته به د قید و بند نه استثنا نشي ورکولی کېدی. نو په دې دوران کې به د یو لشکر 2 کسان، یعنی یو لشکر به د 2 کسانو پسې چې دنه ولېږلی شي، یو لشکر به په 2 کسانو پسې ولېږلی شي، خو دا 2 کسان به څوک وي؟ یو به امام مهدی علیه السلام وي او یو به د هغه ملګری منصور ممیز. مګر حضرت امام مهدی علیه السلام به د حضرت موسی علیه السلام په سنت باندې چې دی نو رواني وبتښتي مکې مکرمې ته به تشریف ووسي، لکه څرنګه چې حضرت موسی علیه السلام د فرعون نه او د هغه لښکر نه دی نو تښتېدلی و. په قرآن مجید کې د هغې تذکره شته دی. نو زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور نه مخکې به دا قسم حالات دا به په اهل بیتو باندې او د حضرت امام مهدی علیه السلام په شخصیت باندې او د هغې په ملګرو باندې د ظالم جابر فاسق حکمران د وجې نه داسې قسم تکالیفو سره به مخامخي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.